عمر سے بیس بدل کو د شپې به ګرځېده خپل غلام اب ور سره یو وخت یو کور نه جړا راځي هغه ورکوټې جاړي عمر سے بعد کې ظالمان ولې دا ورکوټې جړاوي وی ظالمان مونږ کو دا خلیفہ دی ته دا عمر صاحب دی ولی هغه حکم کوي چې ورکوټې په نه کټ شي الله بوله تنخواه مقرریږي زنګ ضرورت ته غریبانی نادارو او دا سشتینا مونږ دې په نه کټو نه کټ عمر صاحب ډېر خپه شو څومره وړو به جړلي څومره بوډیګان ما ته خیریک کړي منشي ته وویل چې کله ورکوټه پیدا شي نو مې رجسټر کې لیکه د پاره به روزینه مقرریږي چې کله ځوان شي د جهاد مرتبه ته ورسیږي بیا به د مجاهدینو د غازیانو د فوجانو دا تنخواه دا خلوی دا د انګریزانو ایجاد دی انګریزانو ایجاد نه دی دا د عمر صاحب ایجاد چې کوم دی دا دی د شپې ګرځېده یو شار رڼایي نزدیکېږي هغه یو بوډۍ مور لور ته وایي چې پاسه دا لنګې ولوشه او اوبه پکې واچوه ورته ته خبر نه عمر صاحب اعلان کړی دی چې پایو کې به اوبه نه اچوئ ویل ونه عمر دلته کوم ځای دی هته عمر صاحب هغه ورته که عمر نشته نو عمر خدای خو حاضر ناظر دی عمر صاحب خپل منشي ته وایي دا اولی کدانان سره دا کور دا محله سار چې خپل ځای ته ورغی دی پسې کس راولېږه راویې غوښتلې دواړه ول دا څه چلو دغه څه دی مور ورته پایو کې به واچوم ورته چې دا عمر صاحب حکم کوي چې پایو کې به اوبه نه اچوئ ویلې ونه عمر کوم ځای دی دلته مې د عمر خدای خو حاضر ناظر دی هته عمر سے بوډۍ ته زورونه وکړله خپلو بچو کې تپوس وکړو چې چا واده نه کړی دغه جینۍ وله وغوښتله ای واده کله دی پر عمر بن عبدالعزیز خلیفہ اعلی منهاج نبوت آپ کې الله چې کوم دی دا پیدا کړ دا د عمر صاحب حالت یو وخت د شپې ګرځېده یو زنانه اشعار ویل هغه اشعارو کې د خپل خاوند د فراق ذکر و خاوند د جهاد ته تلو دی دا فراق اشعار ویل عمر صاحب چوغ کې خود بیا راغې یو بندنه زنانه نه تپوس په طریقه باندې وکړو چې دا زنانه څومره پورې انتظار او صبر د شوهر کول شي هغه ته سلون میاشتې یاد کړي بیا اعلان وکړو چې سلون میاشتې تیری شي نو بس بیا به فوجان بدلیږي هغه به واپس را دي هغه چونې ته به نور فوجان چې کوم دی دا ورځي دا سلون میاشتې دای د پاره اندازه مقرر شوه تیرې دا معلومه شوله چې د سلور میاشتو نه زیات کورواله سره د دې زیات بار نه تیری بیا دی واپس سلور میاشتو کې راځي دا د عمر صاحب اعلانو دا د عمر صاحب قانون هغه ته دا بیان کړ